أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آیات نمبر 40 نواله تر دې پورې د بنی اسرائیل چې نو هغه تذکره بیا دغه نو ورستو چې نو الله جل جلاله فرمایل چې تاسو د دې سره قبله او باس مباحثه پرې نه بلکې اعمال صالحه او نیکی کارونه چې نو هغه شروع کوي کوي. اوس دې نه د اخر د سورته پورې مختلف چې نو هغه مسائل الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کوي. بیا چونکه انسان باندې چې نو هغه مصائب او تکالیف راځي نو دلته وصلی الله جل جلاله دا غي تذکرہ کوي چې کله ایمان خوندانو تاسو باندې مصائب او تکالیف راشي نو تاسو په دغه وخت کې بیا چې نو د الله جل جلاله نه مدد غواړئ او دغه مدد چې نو هغه حاصلوي په صبر او په منصره چې دې په حاصلېدلو کې دا دواړه چې نو هغه اکثر نسخه اکثر ده چې په دې سره الله جل جلاله انسان ته چې نو هغه سور کوي د صبر باندې او صلات په ذریعہ الله پاک د انسان مدد او نصرت کوي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایل یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے د ایمان خاوندانو تاسو مدد واخلئ، مدد حاصل کوي په صبر او په منصره. اوس چونکې چې نو هغه قرآن پاک بیا مونږه مخکې ویلو یو هغه تشریح او هغه چې نو هغه الفاظ او تفسیر دي چې کم د صحابهونه تابعین تبع تابعین دا غوینه نقلی او یو دای چې هر سړی کین او د خپل مرزي متعلق دا غینه چې نو هغه اخلي نو دغه بیا تحریف او بعض وخت کې خواهش او تحریف جوړیږي. وز دې نه هم هغه کسان چې کم کسان چې نو هغه دا خبرې کوي چې غیر الله چې نو دا غینه مدد غوښتل شي، اولیاء چې نو هغه هم لوی خلک دي سکولی شي، شهدا قبرونه دي سي، نو دا هغوی وی ګوره وی الله رب العزت په خپلو چې ای د ایمان خاوندانو تاسو مدد واخلئ، مدد حاصل کوئ په صبر او په منصره او دا صبر او منص دا دواړه غیر الله دي. نو چې کله دا دواړه وی غیر الله دي چې د دې باندې تاسو مدد اخیستلی شئ نو بیا تاسو داسې څنګه وایئ چې د ولي نه مدد سړی نشي غوښتلی او د شهید نه نشي غوښتلی او د پیر نه نشي غوښتلی او نبی ته چې دی نو هغه تاسو وایئ چې مدد دپاره ورته نشي ویلی نو هغه هم غیر الله دی او دا هم غیر الله دی. نو چې کله دا دواړه غیر الله دی چې تاسو دا دلته الله په خپل وایي چې په صبر او منصره نو مدد حاصل کړي نو هلته بیا د هغې نه مغستلی شي او ښه په دلیل کې د قرآن آیات چې دی نو هغه هم پیش کوي. نو اوس الله جل جلاله چې دی نو هغه فرمایي چې نه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، دلته با چې دی نو هغه پکې د سبب یا تاسو د صبر په ذریعه باندې چې دی نو هغه او د مونځ په ذریعه باندې تاسو مدد حاصل کوئ. دا نه چې د دین حاصل کوئ، دا یو ذریعه ده او دا یو سبب دی. د دغه ذریعه او سبب باندې چې نو اصل مدد خو هغه د الله پاک نه حاصلېږي کوم چې سورة فاتحه کې مونږ ویلو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تا عبادت وکړو او خاص تا نه مدد بغواړو. نو هلته مخکې نه مونږ دا ویلو چې مدد دا صرف او صرف د یو الله جل جلاله نه چې دی نو هغه اخیستلی کېږي، د غیر الله نه چې دی نو هغه مدد سړی نشي اخیستی. بیا موږ که خیال کړی نو موږ په دغه کې هم وایو که نه دعای قنوت کې او 3 رکعته وتر چې نو هغه تقریبا ټول وکړل نو په دغه دعای قنوت کې موږ وایو اللهم انا نستعینک ونستغفرک، نو ای الله مونږ ستا نه چې دی نو هغه مدد غواړو. نو مدد سړی د الله نه غواړي، دا یو ذریعه او اسباب نه دي. نو دغه په ذریعه چې نو هغه په سره د صبر په ذریعه سره او د صلات د منځ په ذریعه سره. نو صبر چې نو هغه څه ته ویلی کېږي نو وایي صبر په لغت کې ویلی کېږي روک نه. صبر په معنی چې نو هغه راځي د منع کولو سره او په اصطلاح کې بیا چې نو صبر په 3 قسمه دی. یو صبر علی الطاعات، نیکی کارونو باندې چې نو هغه مداومت کول،
دې ته صبر ویل کېږي. دویم چې دی نو هغه صبر ان المعصیت، د ګناه د کارونه خپل ځانون چې نو هغه منع کول، بچ کول، دې ته چې نو هغه صبر ویل کېږي. او دریم چې دی نو صبر علی البلا، په مصیبت او تکالیف باندې چې دی نو صبر کول. نو د دریوانو مجموعې ته چې دی نو هغه صبر ویل کېږي. قرآن احادیث کې چې د صبر کم فضایل راغلي دي نو د هغه دغه دریوانو باندې راغلي چې کله سړی کې دا دریوانه طریقې موجود وي، د صبر دا دریوانه چې دی نو پهلو پکې صبر علی الطاعات، منځ کوي، روژه نیسي، زکات ادا کوي، حج چې دی نو هغه کوي. د ټول څومره چې هم طاعات دي، سوره هم د الله د پیغمبر چې دی نو هغه طریقې دي، سوره د الله حکمونه دي، دا ټول پځې راوړي. صبر ان المعصیت، د ګناه د کارونه څومره چې هم منهیات دي، الله د کم کارونه منع کړل د هغې ټولو نه ځان ساتي. سوره هم خلاف شرع، خلاف سنت کارونه دي، د دغه ټولو نه ځان ساتي، دې ته ویل کېږي صبر. او دریمه درجه چې دی نو صبر علی البلا، مصیبتونه تکالیف چې کوم راځي نو په دغه مصائب او په تکالیف باندې چې نو هغه صبر کول. نو دا دریوانو باندې صبر کول دی، او دا دریوانو باندې صبر کول چې نو دا لازم دی. د دریوانو باندې صبر کول دا چې نو لازم دی. نو چې کله دغه شانتي سړی وکړي نو بیا الله جل جلاله د لکه مقام او مرتبه ورکوي. نو الله جل جلاله فرمان مبارک دی، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دیسے صبر کون کو ته الله جل جلاله چې نو هغه صبر کم جزا ورکوي، کم بدل ورکوي. نو الله رب العزت وی بغیر حساب، زه د هغوی ته بغیر حساب، بے حساب بے کتاب چې نو هغه ولا بیا بدل ورکوم، دنیا کې هم آخرت کې هم بے حساب او بے کتاب چې نو هغه بدل په ملایږي. و صبر کله دی نو یو چې نو هغه صبر دی، او یو چې نو هغه خفګان دی. د دواړو کې چې نو هغه بیا ډېر د ځمکې اسمان فرق. صبر مصیبت او تکلیف چې کله سړی ته ورسي او دی په دغه باندې وایي انا لله و انا الیه راجعون، مونږ الله پیدا کړو، الله طرف ته زمونږ واپس کېدل دی، دا سچ دی، د ټولو کې به زمونږ د پاره چې نو هغه خیر وي. ګیله او شکوه چې نو هغه پکې ونه شي، دې ته ویل کېږي صبر. جاړي به هم دی، خفګان چې نو هغه به هم کېږي، خو ګیله او شکوه چې نو هغه به نه کوي. لکه اوس مثال په تور کې د چا چې نو هغه قریبي کس دی نو هغه وفات شلو، نو اوس جړه چې نو هغه حق او سچ دی. لکه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو زوی حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه وفات شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام د سترګو مبارک نه اوښ کې بهېدلې. صحابه رالو د الله رسول تاسو هم جاړئ، نبی علیه الصلاۃ والسلام او دا چې نو خفګان اثر دی، دا هر انسان چې نو هغه کوي، خو دې کې چې نو د جهالت په شانته چغې چغار وباسل، ګلې او شکوې چې نو د الله پاک نه کول دا ناجایز دی. دا خو چې نو د انسان د غم درد د هغې چې نو انسان ته ورسي هغې به دقي. لکه حضرات د هغې مثال ذکر کړی، اوس سړی چې نو هغه ډاکټر ولا څه کوي، ستن وهي، یا دله چې نو یو ځای کټ شوی دی د هغې اپریشن کې د هغه ولا چې نو سرجري کوي، ګنډي ولا یا نو اوس چې کله کوي نو هغه دړ هم کوي، بعض وخت کې دی بې ساخته چې دی نو چغه هم وباسي. خو په دې دواړو صورتونو کې دی د ډاکټر نه ګیله او شکوه چې دی نو هغه نه کوي چې تو ما سره زیاتې دی وکړو، بلکې د هغه الټه تعریف کوي، دې ته ویل کېږي صبر. خو که چېرته ګیله او شکوه چې دی نو هغې وکړه نو بیا د هغه صبر نه دی. د دغه شانتې انسان باندې چې هر قسم تکلیف دا رالو نو دی په دغې باندې څه وکړي، صبر وکړي، الله نه ګیله او شکوه چې نو هغه ونه کړي، نو دغې ته صبر ویلی کېږي. او دا بیا کله دا یاد ساتئ چې کله انسان ته درد ورسي په هغه صورت کې. ابو داود شریف چې دی هغه روایت دی، الله پیغمبر فرمایي الصدمة عند الصدمة الاولى، صبر چې دی نو هغه الصبر عند الصدمة الاولى، صبر چې دی نو هغه د وړمبني تکلیف سره دی. یعنی کله انسان ته یو تکلیف ورسېد او دی پې صبر وکړي نو الله به درته دغه اجر و ثواب میلاویږي. که د تکلیف ورسېد او د په هغې باندې چې نو شکایتونه او چغې چغارې او قصې او پریادونه دا ټول هر څه یې وکړلو او بیا وی چې نه زما پې صبر دی، په دې صورت کې بیا درته چې نو هغه اجر ثواب په هغې باندې نه میلاویږي.
ان الله مع الصابرین. الله جل جلاله چې دی نو هغه د صبر کوونکو سره دی، یعنی د الله مدد د هغه د صبر کوونکو سره دی. اوس د الله رب العزت چې دی نو ان الله مع الصابرین، الله معیت څنګه دی؟ نو ویلی ان المعیت علی قسمین، وی معیت چې دی نو هغه په دوه قسمه دی. احدهما عامه، یو په هغې کې چې دی نو هغه معیت عامه دی. امیت عامه څه ته ویلی کېږي؟ نو هغه چې دی نو هغه د الله رب العزت چې دی نو معیت عامه العلم بالعلم والقدره، چې هغه د الله پاک په علم او په قدرت سره وي. یعنی هر چاته د الله رب العزت علم او قدرت حاصل دی. داسې دنیا کې یو شی یو ذره چې دی نو هغه نشته چې هغه د الله پاک د علم نه بهر وي. داسې یو شی نشته، یو ذره نشته چې په هغې باندې د الله پاک چې نو قدرت حاصل دی. نو دې ته ویلی کېږي معیت عامه. والثاني المعیت الخاصه، او دویم قسم چې دی نو هغه معیت خاصه دی. اوس معیت خاصه چې دی نو هغه څه نو هغه خاص وي، د هغه چې دی نو هغه وي بالعون والنصره، په مدد او د نصرت باندې. او وهذه المعیت الخاصه، او دا یو قسم کم معیت خاصه چې دی نو هغه دی وی دا خاص دی چې دی نو هغه د متقیانو دپاره، د محسنینو دپاره او د صابرینو دپاره. چې کم کسان چې دی نو الله رب العزت نه یریږي، پرهیزګاري کوي، احسان نیکي چې دی نو هغه محسنین وي نیکي کوي، او دغه شان چې دی نو هغه صبر کوي، دا درې واړه قسمونو صبر پکې، نو د دې کسانو دپاره بیا دغه معیت خاصه دی چې د هغه د الله پاک مدد او د الله پاک نصرت دی. الله دې موږ ته نصیب کړي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. نو کله چې په انسان باندې چې نو هغه تکالیف راځي، نو په انسان په تکالیفو کې د ټولو نه لوی تکلیف چې نو هغه سوي مرګ وي. او بیا په مرګ کې چې نو هغه بیا لوی تکلیف، نو هغه بیا په دوه قسمه دی. یو کوم خیال کړي نو هغه مرګ چې نو هغه دغه په سړی په خپل طبي چې نو هغه د باندې ورشي، خپل نیټه باندې دې نو هغه نیټه نه لکه طبي تور باندې. یو انسان دا چې سړی د بل چا چې دی نو هغه د لاسه مړ شي. نو که خیال مو کړی کله چې سړی د بل چا د لاسه مړ شي، نو دغه بیا مرګ بیا ډیر زیات ګراني. خپله چې کله شي نو دی په دې باندې هم شکر وباسي چې زه شکر دی نور سستړی غویمه خو نه ده. خو چې کله سړی د بل چا د لاسه مړ شي، نو په هغې کې بیا نور هم تکلیف سیوی. نو ځکه الله وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم کسان چې جهاد فی سبیل الله کې چې قتل شول، نو دوی ته تاسو مړه چې دی نو هغه مه وایئ. اوس د دې شان نزول متعلق، نو د دې شان نزول متعلق چې نو تفسیر خازن کې لیکلی دي، دغه شان په حاشیې جلالین باندې هم چې دی نو هغې لیکلی دي چې کله غزوه بدر وشو، نو غزوه بدر کې مسلمانانو د طرف نه 14 تنه صحابه چې دی نو هغه رضوان الله تعالی اجمعین هغه شهیدان شول. په دغه 14 کسانو کې شپږ چې دی نو هغه مهاجرین او مهاجرین صحابه ول، او 8 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین هغه د انصارو سره تعلق ساتلو. نو دوی چې کله مړه شهیدان شولو، نو د دوی د شهادت نه وروستو د مکې مشرکانو او دغه شان د مدینې چې دی نو هغه منافقانو دوی چې نو دا خبر وکړه چې دوی که چېرته چې نو هغه د محمد علیه السلام سره نه وي، د هغه د رضا دپاره په خپل ځانونو ظلم وکړو، ځان چې نو هغې هسې مړه کړل، ځان باندې چې نو خپل د دنیا غ لذتونه او د خپل دنیا غ چې نو راحتونه هر څه چې نو هغې ځان له ختم کړل. نو دوی چې نو دا پراپګنډې او دا خبرې شروع کړي. الله جل جلاله دا آیات نازل کو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. دا کم کسان چې وفات شول شهیدان شول پدې کې تاسو دې ته مړی موای، بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي، ولکن لا تشعرون خو تاسو پې نه پوهیږئ. اوس نو انبیاء علیهم الصلاة والسلام شهدا او عام مړی، نو دا یاد ساتئ. بعضې خلک چې نو هغه په مختلف طریقو سره چې نو هغه خلک ګمراه کوي. هغوی وایي کم چې کله انسان مړ شي، نو وای د دې مړ کېدو نه وروستو بیا چې نو دی کله دغه ته قبر ته لاړ شي، عالم برزخ چې نو هغه ورته ویلی کېږي. نو وایي په دې کې د انسان دې وجود ته چې دی نو هغه تکلیف یا راحت دا نه میلایږي، بلکې جسد مثالي ته چې دی نو هغه وایي دا میلایږي. جسم مثالي ته چې دی نو هغه وایي دغه راحت او تکلیف. نو دا د نس هم خلاف دی
او دا چې نو د عقل هم خلاف دی. لکه عقل په دې جوړ باندې چې نو هغه خلاف دی چې وس یو سړی مثال په تور کې زمونږ دا بدن دی، اوس دې بدن چې دی نو هغه په دنیا کې خواهشات چې څومره دي نو دې بدن برداشت کول او تکلیف چې دی نو سزا دی بیا بل لور کې داسې کېدی شي، یا چې نو هغه تکالیف دې بدن برداشت کول په یخنۍ کې په یخ اوبو باندې او 10 جردام چې نو هغه ته په دې لاسو خپو کې په دې بدن باندې کې جماعت ته چې نو هغه مازله په دې وجود باندې زی دغه شانت چې نو جهاد فی سبیل الله کې چې نو هغه زخمونه ستا په دې وجود لګي بیا ان تر دې چې مقام شهادت دې وجود ته ملایږي چې سر چې نو هغه د تنې نه جدا شي او بیا دا غینه اورسته چې نو هغه بس ثواب او جزا چې نو هغه جسد مثالی ته چې نو هغه ملایږي. دا د عقل هم خلاف دی او دا د نس چې نو هغه هم خلاف دی. وس دې ته چې نو حیات نو د دې دغه حیات د چې نو هغه د سوي بیا د عام مړی چې هم مړ شي نو دې په خپل قبرونو کې دې ته هم چې نو هغه جسد دې ته هم حیات چې نو هغه میلاوي. خود دې ټول په حیات په ځوان کې چې نو هغه فرق وي، د بعض چې نو هغه لګ وي، د بعض د هغې نه سوي وي، بعض د هغې نه چې نو هغه سوي. هر مسلمان چې کله قبر ته لاړ شي یا کافر نو د روح چې نو هغه واپس راځي. صحیح مسلم چې نو هغه او دغه شانتي نو صحیح روایتونه داغه کې راغلي دي چې کله انسان مړ شي تعاد روحه د روح چې نو هغه واپس بیا د اجساد ته چې نو هغه راشي او چې کله راشي نو بیا د ورستو پرشته چې نو هغه د تپوس کوي نو دل الله رب العزت دغه روح چې نو هغه جسم ته واپس نو هغه راولېږي د سوال او جواب چې نو هغه شي بیا دغه سوال او جواب نو ورستو دې چې نو هغه بیا کله زی نو د صحیح نیک او صالح سړی نو دا ورته بیا د جنت نعمتونو راحتونو چې نو هغه نصیب شي او کچر د فاسق او فاجر نه په سزا کې واقع شي. ام د قوجه د الله د پیغمبر حدیث مبارک کې راځي چې القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار، چې دا قبر دا د جهنم د کندونه یو کند ده او یا دا قبر د جنت د باغچونه چې نو آیو باغچه ده. او بیا چې نو حدیث مبارکه کې سره موجود هم دی چې د غمړی د کسانو د ژوندو چې نو د خپو د کشارې هم اوري دې چې نو هغه دا هم محسوسوي. اوس صرف دومره ده چې په حیات کې فرق وي. لکه مثال په دور کې اوس زمونږ هر یو کس پونده د هر یو کس ژوندی ده که نه، زمونږ دا ټولې کمې پوندې چې دی اوس دا پوندې دی کې حیات شته که نه، لږ ګوتې والا وړ دیله چې نو سکوټ ورکه حرکت محسوسوي. دغه حیات زمونږ په پنجو کې هم شته که نه، ګوتو کې هم شته که نه. اوس د پوندې د حیات نه د دې چې نو هغه د قوت او طاقت نه د ګوتو دا سیوا دی. ګوتې مونږ ډېره ډکې کولی شي، پوندې هغه شانتې نه شي ډکولی. ګوتې چې نو معمولی شي سره زر تکلیف محسوسوي، پونده چې نو د هغې نه په کمه محسوسوي. نو د عام خلکو نه د هغوی نه چې نو د شهداو درجې حیات چې نو هغه سیوا وي او د شهداو نه بیا د انبیا علیهم السلام چې نو هغه حیات سیوا وي. ولی عام کس چې کله مړ شي نو دله غسل هم خلک ورکوي، کفن ولا هم ورکوي، قبر کې چې نو ښودلی کېږي، جنازې منځ پې هم کېږي او د وجود چې نو هغه بیا خاوره خوري هم. خو کله چې شهید چې نو هغه قبر ته لاړ شي نو شهید که تاسو خیال کړئ نو دله چې نو هغه دی په کم معرکه کې چې شهید شي دله کفن چې نو هغه خلک نه ورکوي، غسل چې نو هغه والا هم نه ورکوي، په جنازې منځ چې نو هغه پې کولی شي او بیا په قبر باندې د چې نو وجود حرام وي، قبر د وجود چې نو هغه نشي خوړی، خاوره د وجود دا نشي خوړی. البته په د باندې چې نو هغه د مړو احکامات نور جاری کېږي، یعنی د مثال په تور کې ککور والی د هغه به چې نو هغه اوس عدت تیر کې د بل چا په نکاح کې کېدی شي، د میراث چې نو هغه تقسیمېدی شي، د نو هغه دنیا سره تعلق هغه ختم شي. وای د دې مثال حضرات مخکې چې نو علم کلام والا ورکړی وای دا داسې دی لکه د سکتې مریضو، سکتې مرض که خیال مو کړی اورېدلی به وي چې کله یو سړی بیمار شي په سکته باندې نو د هغه داسې وي کله چې دی مړ ژوندی وي د باندې سکته جاری شي نو پای کې ډاکټرانو میرانی نه حرکت کوي نه ساه آلي او ساه پکې نو دغه شانتي نو هغه وس الله وای دا شهدا ژوندي دي خو اوس د دې حرکت
یا خبرې کول یا تو قبر کولاو کې سترګې غړول دا چې نو هغه نشي کولای ستا سره چې نو هغه دغه واسطه دا نه ساتلی. بیا د انبیاء علیهم الصلوة والسلام چې نو حیات د دین قوي دی، ولی د نبی علیه الصلوة والسلام برکې د هر پیغمبر داغه د مرګ نه وروسته داغه میراث نشي تقسیمېدی. د پیغمبر د بیبي سره چې نو هغه نکاح نشي کېدلی. دغه شانتي د پیغمبر چې نو هغه قبر باندې وجود داغه چې نو حرام دی. پیغمبر په خپل قبر کې چې نو هغه منځ دا کوي. ټول چې نو هغه احادیث مبارکه کې موجود دي. نو ځکه الله چې نو دغه شهدا او فضیلت کې دا راولنګ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خدا نشته چې وز راځي شهیدان لزو یا دول زو دا غوینه چې نو سوال وکړو یا سو کو نو دغه نشي کولای. دا بس د یو الله نه کی. ولا تقولوا نو ځکه الله وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دا غوي ژوند نه خو تاسو په نه پوهېږئ، تاسو د هغې ته عقل چې نو هغه نه رسي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد حاصل کئ بالصبر په صبر والصلاة او په منصره. ان الله یقینا الله پاک مع الصابرین د صبر کوونکو سره دی. ولا تقولوا او موایئ لمن هغه چاته یقتلو چې شهید شي فی سبیل الله د الله په لاره کې اموات مړه بل احیاء بلکې هغوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ.